چې دې ګناه کې مونږ ټول زه خپل ځان خبر اول کوم بیا زمونږ د معاشره په دې ګناه کې ډېر ننوتی دا ډېر زیاته نو یو څو حدیث تاسو بیانوم آیتونه بیانوم الله تعالی شاید چې زمونږ عمل الله تعالی درست کړي الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي د نیک عمل کوم چې الله دلته مراد ده نو الله فرمایي چې ما تایید دوی هغه احکامات چې هغه الله د تړلو حکم کړی دی او دې ما تایید نو خاص مراد خو ته نه دی خپل والی دی دې لپاره اول تاسو سوره نساء آیت نمبر 36 راوړوي سوره نساء څلورم نمبر سورت ته آیت نمبر 36 شپږ درشم نمبر 36 نمبر آیت راوړوي دا ډیر بنیادی آیت ته بنیادی احکامات په دې کې په دې یو آیت باندې هم د ګنټه چې ورځ سره خبره کولای شي او الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې وخت ډیر زیات قران ته ورکو به سره تفصیل سره پوي شي په دې باندې خو بهر حال دا آیتونه قران کریم کې نور هم شته فضلته دا یو آیت تاسو لپاره ان شاء الله کافی وي الله فرمایي سوره نساء آیت نمبر 36 واعبدوا الله عبادت کوئ د الله تعالی ولا تشركوا به شيئا او شرک مکوئ الله سره هیڅ شی الله سره شرک کوئ ما دا اولنه حق ده دته حقوق الله وای اول حق د انسان باندې د الله تعالی هغه عبادت د الله تعالی عبادت بکوي د الله اوس دویم حق وبالوالدین احسانا امور پلار سره نیکی کوي د حقوق العباد کې باندې حق ده د الله نه بعد دویم حق د والدینو ده دویم حق د چا د والدینو ده دریم وبذل قربا او خپل خپلوانو سره هم نیکی کوي دا حقوق دي د آیت کې آیت نمبر 36 کې او دا آیت د آیت تقریبا قران کریم کې څلور ځای راغله دي اټول مفهوم معنا تقریبا هم د کایوا د معمولی غونته الفاظ کې فرق ده خپلوانو حقونه بادا کوي حقونه واده کول څنګه احسان سره احسان معامله وکوي احسان مطلب دا چې تا په ما باندې مثلا 100 روپۍ قرض ده او زه 100 روپۍ تا درکم دا احسان نه ده تقرض ده خو ته غسته ده حق ده نه احسان مطلب دا چې په خې طریقې په نرم انداز په مینی سره په محبت سره وغیرہ دې طریقې سره والیتام او یتیمانو سره والمساکین مسکینانو سره والجار ذل قربا جار گاونډي اول گاونډي هغه دی چې هغه ذل قربا ده خپلوالي خاوند ده گاونډي خو چې د خپلوالي خاوند وي مالک کور دی تا تزوی ماماز وی کزن فرست سیکنڈ تھرڈ وغیرہ یا وغیرہ اصل چې دی خو چې تا رشته کې شریک دی اول حق د هغه دی والجار الجنوب بیا هغه گاونډي چې هغه پردی دی خو گاونډي دی د گاونډي ته په خپل یو حق د الله تعالی طرفنا والصاحب بالجنب د خوا کې سړی صاحب ملګری جم د اړخ یعنی خوا کې دینه خدم مراد ده کلاس فلم مراد ده او دینه لاري ملګری گاډي کې وغیرہ چې چرته تاسو راځو څنګه ملګری برابر شو وابن السبيل او مسافر هغه سره هم د احسان معامله کوي وما ملکت ايمانکم او هغه چې مالکان شوی دي خلاصونه تاسو غلامان وینځي لونګیا وغیرہ مخکې بوي د هر څه چې دی خو چې تا ما تحت د دې سره ان الله لا يحب الا من نکي من اغه چا سره کان چې وی مختالا فخورا نغیدون کې او په خپل ځان باندې فخر کوونکې دغه چې دې سره چې تعلق نه ساتي د کبر د وجې نه کیږي دا تعلق نه ساتل کني زه خو غټ یم کني زما خو خاندان غټ دی کني زه خو مالدار یم او کني زه خو عالم یم او کني زه خو ډاکټر یم فلانه یم زب څنګه د تورسم زب څنګه د ټټېګم ولې څه چل شوی دی وغیرہ نو الله فرمایي دا سړی زمانه خوخ بیا ځل زمينه نه کومه چې هغه نیغیدون کوي هغه کبر کوون کوي او د دې نه کولو وجه بنیادی وجه دغه کبر وي اوس یو څو حدیث تاسو واورئ ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ روایت ته مسلم شریف حدیث ده چې سړی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراغه او ورته عرض وکړي چې یا رسول الله ما ته داسې عمل وخایا چې جنت ته نږدې شم او جهنم نه لري شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د الله عبادت کوا او شریک مکوا جوړوا الله سره په عبادت کې شرک مکوا الله سره او منځ قائم کا او زکات ورکوا او خپلوانو سره صله رحمی کوا یو غلطی معنی وشوله چې ما معنی تاسو ته ونکړه صله د ایوس ولا معنی کړي د دې معنی له تړل رحم د رحم ماده او د رحمان او د رحیم ماده یو ده رحمیم رقت قلب توي نرمي زړه مینا محبت نرمي د دې عملی نمونه داسې ده
عملی نمونه مخکې ما تاسو ته خودلې و عملی نمونه لکه مثلا ستا په وړاندې اکسیډنټ وشو یا الګ د برنه راو ورته د ماشوم دی د 2 یا د 3 کالو دی او سر نه ویني را روانې دي او تړپېږي دی وخت به ته څه کوي کاغذ ته بچي وي یا تخپل دی ونه دی خو دی وخت انسان څه کیفیت وي انتهایی مینه کیفیت وي د انسان دی وای څنګه زړه کې اوچت کما څنګه د ځان ته نږدې کما څو کم چې د سره د تکلیف لري کما د تمینه ور کما د وینه بنده کما د هسپتال ته ورسوم د ماشوم د تړپاویږي د تکلیف نه د توای د رحم د را او د ح او د میم هغه ماده کیفیت د انسان بیا تاسو د الله ته وستړی چې الله سره وسمروي ځکه چې الله تعالی فرمایي زما د رحم سل حصې دي سل دمغه وایي چې کنه الله تعالی او یا یې سیدا د سینه ده سل حصې دي یا وایي زما دنیا ته او پیدایش ته ور کړی ده باغی د وجنا انسانان مور پلار خپل خپلوان جناور وغیرہ مینه کوي بل سره 99 ما ځان سره خودي دي او دا به قیامت پر ورځ مسلمانانو سره کوم دا د الله مهرباني دی و مهرباني د دنیا کې تقسیم ده 99 الله سره دي بهر حال نو چې کله دا سړی لاړو واپس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کدا سړی په دې خبرو عمل وکي نو به ضرور جنت ته ځي خپلوانو سره جوړول او رحم معنا خو تاسو دکړه د مور خېټه کې هغه ځای چې کم ځای کې ماشوم پیدا کیږي یوټرس انګلیش کې ورته وایي هغه ته رحم وایي په عربی کې اردو کې مترحم وایي نو الله تعالی هغه کې حدیث راځي تاسو باغ واوري مسلم شریف کې حدیث ده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې یو سړی د هغه چا چې ذمہ دار شوی دی لکه خځه دا بچی دي خپلوان دي یا څوک ورته پاتې دي او د پاغي باندې خرچه ایثار کی بس دغه ګناه د هلاک دلو ته کافی ده بده هلاک ته ان دا ګناه کافی ده ورته کدا نور ګناونه نه کوي دا به هلاک شي مسلم شریف حدیث ته دا بل حدیث ته مسلم شریف جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ترتیبی خود لري دا یو دوه حدیث یو دا ده چې اول خرج په خپل ځان باندې وکا لکه چې حق د خپل ځان بیا که بچی دی پاغي باندې بیا خپل خپلوانو باندې بیا دغه نورستو پرشتہ دارانو باندې یعنی خپل خپلوانو ترتیب سره نږدې خپلوان بیا پسې خپلوان هغه پسې خپلوان که هغه نه بعد بیا پاتې شي بیا هغه نورستو بار مونږ چې کله دا زکاتونه ورکو کوشش کوو چې خپل ترز ویته ورنکو ماماز ویته ورنکو یا بل چاته عموما مونږ بهر یا کم د کوم چې نمود او نمایش کیږي هغه ته کو بیا بهرحال الله دې مونږ بچ کړي دې ګنا نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او حال ورته ویلی چې یا رسول الله زما خپلوان دي تر زمان تر زمان می دي هغه ما سره بدی کوي زور سره نیکی کوم هغه ما سره تعلق کټ کوي زور سره جوړوم هغه ما سره د جهالت رویه کوي او زور سره د خیر او د خوشحالي رویه کوم نو دا څنګه حال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا څنګه توای کدا سي رښتیا وی نو ته د هغه په خله کې سوزیدلی ایره اچای سزیدلی ایره اچای یعنی دومره خګړه ته کوي دا ډیر غټ بدل دی چې ته هغه تور کوي او دا ست ډیره غټه نیکی ده کتم داسې کوي نو تا د پاره به د الله تعالی طرفنا یو مددگار مقرری چې دا به تاسو سره هر وخت دا به ستاسو مدد کوي او ځکه چې ته هغه خواله یا جوړواله نه کوي او تور سره کوي همدارنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته مسلم شریف ته حدیث ده هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله تعالی پیدایش وکړو نو خپل ولی راغلا رحم خپل ولی دا راغلا نو الله ته عرض وکړي چې الله تعالی ما به خلق کټ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی ورته فرمایل چې ما ستانم په خپل نوم سره خود ده زما نوم رحمان ده ستان نوم رحیم خود ده تا چې چوکټ کوي زبې کټ کوما تا چې چوکټړي زبې تړم دا ډیره غټه خبره ده موږ خو تیز وایو نو مزه توجه مو ته ډیره برابر نشي څوک چې سل رحمی قطع رحمی باندې بدلی الله وې زبې کټ کوما او څوک چې جوړي زبې جوړو نو رحم تعالی تعالی فرمایل چې ته په دې خوشحال نه وې زه په دې باندې خوشاله یم یا الله تعالی چې ما رښتې اوتړلې شي او دا د معاشري لپاره انتهایی ضروری خبره ده اصل خبره ده عزت مندورونو تاسو الحمدلله خپل خپويږي قران سره مینه ده بار اوریدلې دي چې الله تعالی د دنیا چې کله پیدا وکړه کنه د انسان د ازمایش لپاره په دې کې الله تعالی داسې حکم نه کړی چې انسان ته تکلیف ورسیږي بلکې الله دا غواړي د الله مدعا او مراد ده چې ما انسان ته زما بنده ته تکلیف نه او د خوشحالي
او د په آرامي د پاره دی امني د پاره دی خوف نه د پاره دی سکون وي او دسته چې کوي مکوا تیمم وها په ولا نه چې کوي په ناستیو کا ګډي jihad مکو اسم علامت پښتا پیسې نشته حج نشي کوي مکوا زکات نشي ورکوي بنیادی رکن دی پیسې نه جمع ورکوا جمعه تنشتله خطر ده بدیده باران دی مزه کور کې منځو کا مسبخین مازدیگر یو ځای او که خیر دی مسخامس ختن یو ځای او که کدا سي عذر ده مسله ده خیر دی لکه دا هر حکم باندې ته وګوره انسان ته کتلی دي خپل ځان ته نه دي کتلی چې کني زه دا سي رب یم زما خبره څنګه نه مانی نه انسان ته کتلی دي چې تا ته څنګه آسانی خدا خاون د مینې او د محبت رشتہ ده الله وعده کړی ده په سورۃ روم کې چې زه په دې کې مینه اچوم خو کمینه نه و طلاق ورکړه خځې تعلق نشته نه جوړیږي خله دی والی چې دا ځوان تاریخ نه یو کور کې یو قرض یو خوان خپلو کې نه لګي او خپلو کې دښمنی ده دا بسنګ یو کور کې وی کمرې کې سره ټول عمر تیری نو لار الله بند کړی نه ده خلا ودا طلاق ورکا یا خځه دی خلا والی بل نکاح دیو کی په وی خځه گزاره نه کیږي دو دیو کی درې دیو کی څلور دیو کی مالو ګټه څومره چې ګټلې شي وګټه اجازه ته حلال کوا حد نه ده الله تعالی مقرر کړی چې یو لګ بغټي او دنه زیاته بنه غټي الله دې ته توفیق درکړي عربونو کو غټه هغه باندې نورې نه کیانه وکړه بهر حال داسې نو الله د رښتو کې یو مين اچولې ده په دې سره خپلو کې د ژوند خوږ شي چې کله تا بدیده تا نه لګیدا تا غسنه لګیا تا سن لګیا غتا ته ناراضي تا غته نه ورځ څنګه چې زمونږ نن سبا د ژوندۍ ده د ژوند به تاریخ شي نو الله تاریخ ژوند دنیا کې هم نه ده خو او نه الله تعالی قیامت کې تاریخ ژوند چاته ور کوي دا چاته چې دنیا کې ملاو شي دې باره کې الله تعالی فرمایي وما اصابك من مصیبت څه تکلیف چې تا ته رسیږي فمن نفسك دا تخپل سر ده دا تخپل کړي ما خو نه کړی درته هم دا وجه ده چې نظر ټول لوی ثواب ده خو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خو کړی نه ده ځکه چې یو شی الله نه مقرر کړی ته څه ته ځان باندې فرض کړي مې فرض کوا الله نه فرض کړی ولی فرض کړي په ځان باندې نو دیو جنا په صله رحمی کې یو خوند یو مزه ده د موږ مشران همیشه چې کینی خبره کیدا کیدا سه خو ژوندۍ و موږ بلاړو دوه ورځې مزل بو کو بیا بټو کې ټکرې بو نیا بو ماما بو کاکا بو ته زامن بو غب شبو اوس هر سره د خپل سوري نه نوځي او مغه نه راوځي نه چانه خبر ده نه چا سره تعلق شته نه ناس دسته نه اجره جمعه شته وغیرہ ژوندۍ زموږ ترخه شوې ده بسر سره په خپل هغه کې لګیا ده بهر حال نو اصل مقصد دا په صورت نساء کې ان شاء الله راضي ک الله زندگی رکړي او زوال ته تاسو به پوي کما چې دا تعلق په خپل کې څنګه جوړيږي یا د دومره ضرورت ولري الله دې موږ پوي کې په دې باندې بل دا حدیث چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو د مسلم شریف حدیثو چې کمه د رحم ته الله تعالی او فرمایل چې ته ما په خپل نوم باندې پیدا کړې نو تا چې څوکټ کوي زه به کټ کوما نو الله بیا او فرمایل حدیث قدسی ده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله او فرمایل کنه منای یا تاسو ځان په یول غړی نو د سوره محمد 22 نمبر آیات وګورئ تاسو راوړئ سوره محمد سورۃ نمبر 47 ته آیت نمبر 22 سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 22 26 نمبر سپارے کې ده غالبا سوره محمد سورۃ نمبر 22 سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 22 دا تاسو وګورئ دا اهم آیت ته یا تاسو باندې پوښښ الله تعالی دې تاسو پوښښ دا نور آیتونه راولو کې تاسو قرآن نه خبر شئ او پته ولګی درته بل قرآن اړولو سره قرآن سره مینه زیاتیږي ما تاسو ته مثال درکړم لکه ماشوم چې کله غي کې اخلي لوبه کوي ټوکی کوي خپلوي اخوادي خو مینه ور سره زیاتیږي د ماشوم تاسو سره مینه کیږي هم نه کوي دا قرآن هم ده روام لو فهل عسیتم الله تعالی فرمای نو آیا نږدې ده ان دا خبره ده سینه ده ان تولیتم کچیر تاسو مشران شوي تاسو ته اختیار درکړل شو هر څه اختیار چې درشم بچای درکړل شو یا بل څه مسئله اختیار درکړل شو نو ان تفسدوا فی الارض تاسو په پسماکه کې فساد کوي بیا وتقطعوا ارحامکم او تاسو به رشتې کټ کوي بیا تاسو ته چې کله اختیار ملاو شي نو تاسو به رشتې کټ کوي دا عموما مالداری خلک کوي یا د منبران کوي یا سیاسي مشران کوي یا د نور قومي مشران کوي ځکه چې هغه سره اختیار وي چې اختیار راشي نو به داسې بدل شي چې اړو ته وای نه کدا زما ورور د تر زو د مامازو خپل خپلوان دي دولت ډیر شنو تعلق بدل شي خالص منبر شي مشر شي نو تعلق بدل شي نو الله وای تاسو به داسې کوي چې اختیار د تملاو شنو رشتې به کټ کوي
دا به فساد وکوي. وتقطع ارحامکم، نو بیا به څه کیږي د دې نتیجه به څه؟ نو اولئک الذین لعنهم الله، اندک خلق دي چې د الله لعنت په دې باندې. فاصمهم، بس د دې کڼواله د دې لپاره کونو دا څنګه چې الله تعالی یو چاته خیری وکي او عامړون انګړاند کانه دي دا ابصار هم سترګې نظر د دوی او یا وړاندې دي پسترګو باندې. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، دې قرآن کې تدبر نه کوي، سوچ نه کوي په قرآن باندې، ولې څه چل شوی د دې زړونو ته تاله لګېدلې ده. الله فرمایي تاسو به داسې کوئ. بیا بل حدیث ته توجه، حدیث ته وکئ. انس بن مالک نے روایت ته، بخاری او مسلم دواړو حدیث ته متفقون علیه حدیث ته، چې کم سړی دا غواړي چې ما د رزق فراخ شي، لکه موږ هر کوشش کوو د رزق باره، حتی چې تعویذونه مرپسې کوو، نو که تاسو دا غواړئ چې رزق به زیات شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو صله رحمی کوئ. نو صله رحمی سره بس تاسو عمر کې برکت شي، تاسو رزق کې هم برکت پیدا وشي. برکت مطلب دا دی چې چا به 100 روپو سکار نه کیږي، ستا کار به په 100 روپو کیږي. هیڅ په لکونو نه مړیږي، ته په زرګونو موړې یا په سونه به موړې. بهرحال بل حدیث ته ابو داود ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صدقې حکم کو، نو بیا ویل یو سړی ورته راغی و یا رسول الله ما سره 1 روپۍ ده، وای په ځان یې ولګاوه. یو حدیث مخکې تر شو د کوم دا هغه بیان د معمولی فرق دی. وای ما سره یو بل هم ده، وای په خپل بچی باندې ولګاوه. وای ما سره یو بل روپۍ هم ده، وای خپل بیبي ته ورکا. وای ما سره یو بل هم ده، وای خپل خپلوانو ته، بیا غنه بعد خپل نوکرانو ته، هغه نه بعد ته ازادي یا تخوخه چې کوم ځکه لګای. دا ترتیب الله تعالی خود لري، دا ترتیب الله خود لري. خپل ځان، خپل بچي، خپل خزه او خپلوان، اول حق بدای دی، اول حق بدای دی. او موږ غوته تختو. بهرحال بل حدیث ته معاویه بن حیدار رضی الله تعالی عنہ روایت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نما پختنه وکړه چې اول حق د چا دی؟ و استامور. وای بیا حق د چا دی؟ و استامور. وای بیا حق د چا دی؟ استامور. بیا د چا دی؟ هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بیا استا پلار دی، هغه نه بعد ترتیب د درشتو، مراتب د درشتو، څوک چې څومره نږدې ده دومره دغه حقونه دي. همدارنګه ابو داود کې بل حدیث ته ابي دردار رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر عجیب حدیث ته کاله لازم غزونه تفریب وسی و عزت تاسو ته درجو او د صدقو د نفلونو نه بهتر عبادتونه خیمه. و یا رسول الله خامخ او خیا و تاسو خپلوالو سره خپلوالی وکي، صله رحمی وکي، تاسو ډیر ثواب وشي د هغه چانه چې هغه د نفلونه کوي او هغه خپلوالی نه کوي. بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کم سره واړی دا چې ما دې بد مرګ دې ما ترانه شي، دا دې صدقې ورکی او صدقې دې خپلوانو ته ورکی. بل حدیث ته بخاری شریف حدیث ته دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا صله رحمی نه ده چې بل څوک تاسو سره خېګړه کوي نو ته ور سره کوي، لکه ترزو ماماز ورور وغیرہ وغیرہ، هغه وغیرہ واسطه ترکاری نو تم ور واسطه، هغه سلامو کې نو ته سلامو کې. دا بدل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا صله رحمی نه ده. اصل صله رحمی دا ده چې بل تاسو سره کټ کوي ځان او ته ور سره ځان وتړي، ا کنزل کوي او ته ور سره جوړ اوکي. د دې سورې فصلات کوم تفصیل بیان شوی او د دې همدارنګه بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده. دا ډېر خطرناک حدیث ده، الله دې موږ تاسو معاف کړي چې هر جمعې او پیر په ورځ، هر جمعې او پیر په ورځ دا دوه ورځې الله تعالی معافي کوي. معافي به ټول معاف شي، بس خیر دی. الله معافي، الله تعالی مهربان دی. الله تعالی دې موږ تاسو ټول ګناهونه معاف کړي او د جنت دروازې کلاوي کړي. خود وو کسانو تعالی نه کولاوي، یو مشرک ته چې شرک کوي، یو هغه سړی ته چې ورور سره نه لګی دا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي دا ایثار کوي چې کله جوړو کې بیا ورته دروازه کولاو کوي، کله جوړو کې الله ورته دروازه کولاو کوي. الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. مخکې د آیت تراشی سورۃ بقره آیت نمبر 27 کې ويفسدون فی الارض، او فساد کوي پس مکه کې. د فساد څه شی دی باندې مخکې تفصیل سره خبره شوې ده، یو دوه آیتونو کې ان شاء الله تاسو پوه شئ. فساد لفظي معنی ده بیګار، هر شی خزان پوي کوي، هر شی چې خپل ځین او خوځي د فساد وایي، هر شی چې خپل ځین او خوځي د فساد وایي. کدا سولید شی ده
کدا نظام دی، کدا تعلق دی، کدا هر یو شی خو چې خپل ځای نه خو دا فساد دی. زما دا ټوپۍ دی چشمی دی زیاده سي پسر کم، یا مثلا زما دا کلر دی دا کلاو کم دا یو وغیرہ وغیرہ، دا فساد دی. مون جماعت کې مونږ الته نه کو، دا فساد دی. امدارنګي هر یو شی. او خاص خبره پکې دا ډیره ضروری خبره مخکې ما تاسو ته بار بار عرض کړې، بعضې پکې نیوي دي هغه هم زده کړي چې دنیا الله تعالی پیدا وکړه، د دنیا مقصد د آبادی دی. دنیا الله نه ورانوي، دنیا الله نه ورانوي. او الله په دنیا هغه چاته ورکوي څوک چې آبادی، څوک چې آبادی الله به غته ورکوي. کور مثال د ټول دنیا مثال اکی یو شانته دی. کوم ځکه چې پوه نشي سوال وکي، اعتراض وکي، خامخا وکي. د کور انغری مثال او د ټول دنیا مثال اکی یو شانتی وي. کور کې چې کم سړی کور د پاره فائدہ من وي، آبادی کوي د کور ټول آبادیانی، کغه دیوال جوړول دی او که کور ته وړو روټي راوړل دی او که د کور مشرولي کول دی او که بدیانی کې بدی کول دی او که چا سره جوړه کول دی او که ووټ چاته ور کول دی او نه دی ور کول. بهرحال چې کم سړی په دې کې تکړی هغه به مشري، اگر که عمر کې هغه کم ولی نه دی، ځکه دا د کور د آبادی خاوند دی. دا سړی همدا کرانګي ملکونه، همدا کرانګي دا ټول دنیا د ټول دنیا نظام خدان پوي کې دي. خبره لګه عجیبه ده. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شاه بنجر از مکه آباد کا هغه د اغیدا، بنجر از مکه چې آباد کا هغه د اغیدا. دا دنیا تر قیامت پورې چې هر آبادی پکې کوي الله په خوشحالي کی. او الله فرمایي قران کریم کې یو آیت مالک کله دی، دا درې زیاده آیت ته ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. فساد بنه کوئی بس مکه کې ورسته د دې جوړې دونه، یعنی زمکه جوړه شو لنګي بنا، حتی که دیوال جوړ دیم نه بیړنګي الا دا چې هغه نه خ جوړولې شي. دې د پاره لنګي چې دنه خ جوړوم نو خیر دی. خداغه چې ټول وسایل و ذرایع تاسو رہینو الا او وسایل و ذرایع الا. اوس تاسو واوري هم دې خبرې باندې خط تفصیل سره تاسو پوهم ځکه چې زموږه مزاجونه دي همیشه دلته یو فساد مخکې تیر شوی دی، بس وړاند کا بند کا مړ کا او دمکاو کا سړی مړ کا او دې ته وایي جهاد. دا جهاد نه، جهاد خو صلح ته وایي، جهاد صلح ته وایي. د دې مثال باندې پوهم ان شاء الله تاسو پوهیږئ بیا په دې باندې. د جهاد مقصد هم صلح دی او جهاد کیږي د صلح لپاره، جهاد اورانی لپاره نه، جهاد صلح لپاره وي. هغه مثال څه دی؟ مثال داس دی لکه د جسم کې کینسر وشو، ٹھیک شو، اوس موږ ډاکټر ته لاړو، ډاکټر وایي دا به دې نه کټ کوي، ځکه چې کدا کټ نه کو د دې خورازي نو دا کټ کول اصلاح ده، کدا فساد ده، دا اصلاح ده، ځکه د نور بدن بچ کو. نو که یو سړی فسادي شو، که یو قوم فسادي شو، نو موږ به هغه قوم کټ کوو، ځکه چې د دنیا خراب نه کی. دغه کټ کولو ته جهاد وایي، دغه وهلو ته جهاد وایي. دا د وظیفه پسمکه کې فساد کړي دي، پسمکه خرابوي، نظام خرابوي، خلق خرابوي، قانون خرابوي، د الله تعالی د ورکړه خرابوي، د قطع کده اوه د جهاد وایي. مکه مشرکونو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم او نه غرنګ ترازه اوس پورې نه تر قیامت پورې بکیږي. دا اوس د اسمکه به څنګه چل کیږي؟ نو الله بزمکه قیامت پورې دی ورانه، قیامت نه مخکې نه ورانه. ولې نه ورانه؟ نظمکه الله تعالی یو مقصد د پاره پیدا کړی دا، او هغه مقصد د امتحان. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. د ازمکه کې انسان به حیثیت خلیفہ الله تعالی پیدا کړی دی. خچ ازمکه ورانه شو، تاسو امتحاني حال ته ځئ، د نهم یا د لسم یا د اف اس سی امتحان ورکوي او دوه وخت هغه حال راو غورځیدو به امتحان کیږي په حال کې مار راغلو به امتحان کیږي نه کیږي. دهشتګرد څوک راغی پکې ټوپک نیول دی خوړل ځکه دی خوړل به امتحان کیږي به نه کیږي. نو مقصد نه پوره کیږي. نو الله د ازمکه آباد ساتي د عبادت لپاره، د الله د ازمایش لپاره. بنیادی خبره ملانه کړي اخر کې درته کومه د ازمایش به نه کیږي، د الله تعالی د مقصد به نه پوره کیږي. نو دی وجنه الله ازمکه آباد ساتي چې قیامت شي نو الله به خپل ورانه کی. اوس د ازمکه آبادی چې څوک هم کوي الله تعالی غي ته ور کوي. مسلمانانو کوله نو الله ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، بیا ابوبکر صدیق ته، بیا عمر رضی الله عنه ته، بیا وغیرہ صحابه کرام. چې کله مسلمانانو کې فساد راغی ورانول شروع کړ نو الله تی واغست، الله واغست اجر ور کوي. بیا داسې راځه قومونه دي، مختلف قومونه مشران شول د دنیا
د نږدې وختونو کې انګريز ته ورکړل الله تعالی دغه چې غاد زمکه د لپاره فائدہ منو. تاسو د خپل مشرانو نه پوښتنه وکړئ، سرکونه جوړ کا، سکولونه جوړ کا، یونیورسيټي جوړ کا، نو الله مشرولي ورکا. شکل فساد وکړو نو الله تی واغست. به روس مشر شو، به روس فساد شروع کو، دا وهاو دا وهاو دا وهاو دا وه الله اوه الله اوه. اوس امریکا مشر ده، امریکای د دنیا د آبادی کارونه کول، اوس هغه فساد کړی دی. عراق او افغانستان تباہ کو، پاکستان ته سترګې پټې کړې اندغه ننګنور. اوس به الله تعالی دا وایي دا د الله قانون دی چې دا به وਹੀ. دا سورې بنی اسرائیل کې الله تعالی فیصله کړی دا چې کله مشر هر یو مشر چې دا فساد کوي نو زور ته بل پیدا وګنه په اوه هم دغه د اسمه به آباد نشي ساتلای. نو دا دومره تفصیل می تاسو ته د لپاره ویلې چې کچېره مسلمان به حیثیت مسلمان زمکه د لپاره فائدہ مند شي نو الله به مشر ولی ورکی، الله به خلافت ورکی. د چې نه ورکی د دې قابل نه د چې ورکی، د ورانه ول کوي، د متول کوي، د ګډول کوي. موږ د افغانستان کې jihad کړی الحمدلله، چې کوم ځای فتح کولو چې ورسته بملیدونو نور خو خطر چې دیوال کې بچر تر شوندان او غبم بیانو دا مړکاو دا وهو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلا پرېدا. خو تاسو ته تاریخ معلوم دی، محمد بن قاسم چې کله کراچۍ باندې فتح وکړه دی بل هغه وخت کې نو تاسو ته پته ده چې روس جګړه چا سره وکړه، څومره کسان اندوانو، 6000 اندوانو سره ملګرتیا وکړه. او ویل دا خو فرشته ده، فرشته راغلی ده، هغه د اخلاقونه، هغه د آبادینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خذ ته سما وایا، جنگ نشي کولای، هغه ته سما وایا، موشوم ته سما وایا، بوډا ته سما وایا. ها جګړه نه کینو مکه وا جمعه ساته دا غي عبادت خانه ساته چې ستا طرف نه دي خلکو د پاره امن وي. منافق او يهودي جګړه شو، منافق وایي چې عمر د تر باندې فیصله کو، يهودي وایي چې نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فیصله کو. يهودي ته دا پته و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله به خیر او د حق وي، او ځکه چې په حق مزما حق بکیږي. دا کله چې مسلمان داسې شو الله به د مشروالی ورکی د زمکه څومره پوری چې د بګار کوي. او به د بګار زموږه مختلفي طریقې دي، سیاسي تور باندې تقسیم، هر پارټي د بل دشمن، پی ټی آی د دشمن، یهودی جن، ملایان دا دشمنان او فسادیان، او جماعت اسلامی دا فلانه منافقین، فلانه ډینګي او پیپل لکه ډاکوان وغیرہ. لکه ټول زمونږ اسلام او زمونږ ټول په دې کې خطه ده چې دا کافر ده، دا کافر ده، دا بد ده، دا بد ده، دا وهو دا مرکو دا مت. قومونه تقسیم، افغانستان، پاکستان، عراق وغیرہ وغیرہ، قومونه تقسیم، عرب او عجم او پښتون او خټک او بنگش وغیرہ وغیرہ داسې نور. نو بیا چې موږ داسې یو چې خپل د لپاره نقصان دی یو، نو بیا وسلې موږ راکې الله تعالی مشرول. د افغانستان او صحیح حوزه د افغانستان مخالفت کی خبره نه کوم، خو دا ټول نه سوا زیات دشمن پاکستان دی او پاکستان ټول نه نشته دی ورته ورور دی. کریډوی واورم پاکستان دشمنی او خبره واورم د پاکستان دشمنی او خبره دشمن ولی بالا ور کوي. هم دا غرنګي مونږه پاکستان، هم دا غرنګي ټوله دنیا. نو سمکه کی چې کم سره فساد نه کوي، اصلاح کوي، الله به مشروعلی هغه ته ور کوي. او بهترین مشروعلی مسلمان کولای شي، ځکه دې سره دین بهترین د اسلام. خو چونکه مشروعلی د پاره د شی نه ضرورت وي، یو انساني اخلاق، یو مسلمانی اخلاق. نو ممکن اسلامي اخلاق شته، خپګي وړه جو د پښتنه وروکه. موږ چې چوکونو کې کم ځای کې د اوبو ورکو، ا د 500 روپو د پلاستیک ګلاس مې پدې شي تړلې په مزینه په زنجیر د 200 روپو زنجیر د ګلاس پټنه کې دا څوک دي؟ دلته کافر دي او دي که مسلمانان دي؟ دا سې رډې ولا تاسو ته معلوم نه چې ګنده ماټي برې خي وی خیلان دي خي. دا سې جماعت تاسو ته معلوم دي چې خلک آزاد سره بهر چپل پری دي بوتان وغیرہ. دا څوک دي؟ دا مسلمانان دي که څوک دي؟ دا څه شي دا ټول؟ دا چې شی موږ پریدو چې دلته موږ نه موبایل پاتې شي، سبا شوم دلته بپروتي، دا ممکن نه ده. ولی بالا مونږ ته راکړي. نو دا ټول خبرې خلاصه زما داوا چې څومره پوری مونږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیان او د عمل مطابق خپل اخلاق انفرادي او اجتماعي جوړ کړي نه، نو حکومت و خلافت الله ور کوي. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، سورہ نور آیت نمبر 55 کې الله فرمایي دا زما وعده ده. الله فرمایي چې به خلافت در کوم، خود به شرطونه دي، یو دا چې ایمان، دویم دا چې عمل صالح کوي.
دا وینه د بکی دشتنه وای چې الله بس وها نه داسې د سره د الله تعالی داسې نظام د الله نه وخت چاته زمکه د پاره د نقصان دی وی همدغه مثال زموږ د دې حکومتونه هم ده. عمران خان د نواز شریف ته زرداری ده، زموږ ډیر نه ده پخ، زموږ ډیر بدی شي ځکه چې اسلام نه راولي، خو چې دنه خ جوړولې نشي دا بنورانه د مثال د جمعات ته چې بل خ جمعات جوړولې شي، پیسې شتا، وسایل شتا، نو دا ورکوټه دی، دیواله کچا دی یا چته خنه دی یا سکیږي، نو دا وران کا دنه بهترین جوړ کا، خو بل در سره تنظیم نشتا، چند نشتا، زې نشتا، د دوغه ته زې ملاو دي چې خلک په جمع کې دام وران کا، نو فساد نه دی شي دی نور. نو دیو جنا قران کریم باندې او در الله تعالی په دې قانون باندې پویدل غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لسکاله په مکه کې تیر کړ، په دیار لسکالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس نه چولې، لک ظلمو انتهایی ظلم په مسلمانانو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه په دې چې دا څو کسانی دا مړکا نو پیدا غونه کیدا، او چې کله قوت حاصل شو نو امغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه باندې لاړو. ټول زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم 1200 کسان نو شوی دي، 1200، او دا د عقل نه منلو خبره ده. ځکه چې هغه او چې کله د مسلمانانو جګړې خپلو کې نو بیا په لکونو مړ کیږي پکې، ځکه چې هغه فساد مسلمانانو جو بہرحال. نو اللہ فرمائی سورہ اعراف آیت نمبر 56 کی، سورہ اعراف سورت نمبر 7 تے، پارہ نمبر 8 تے، آیت نمبر 56 دے، سورت نمبر 7 سپارے نمبر 8 او آیت نمبر 56. هغه کې الله فرمایي ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد مکوئ پس مکه کې ورستو دی جوړېدو د اغینا، هر شی چې جوړ شي مې ورانه وا، هر شی چې جوړ شي مې ورانه وا، نکاح وشو طلاق مکوا، هر یو نظام جوړ شنو مې ورانه وا، هر هغه شی چې جوړ شي دا مې ورانه وا. ودعوه خوفا وطمعا، او غواړي الله تعالی نه په یره باندې او په تمه سره. ان رحمت الله قریب من المحسنین، یقینا رحمت الله